اکثر زمونږ سټوډنټان طلبه ملګري چې دي هغه مونږ سره رابطه کوي چې زمونږ ذهنونه زمونږ حافظې انتهایی کمزوري دي. مونږ څه داسې وکړو چې په هغې سره زمونږ حافظه او زمونږ ذهن تیز شي. نو یو څو اسان ټریکس، اسانې خبرې، اسان عملونه تاسو ته ښایم. دا په خپله زندګۍ کې راولئ، دا عملي کوئ، انشاءالله العظیم بیا تاسو ګورئ چې ستاسو ذهن حافظه څومره تیزیږي. د ټولو نه مخکې که تاسو دا وایئ چې زمونږ ذهن او حافظه چې دی دا مضبوطه شي، قوي شي، څه چې مونږ وایو هغه زر اخذ کی، هغه مونږ ته یاد شي، نو د ټولو نه مخکې تاسو داسې کار وکړئ چې د خپلې سترګې د دې استعمال صحیح کړئ. غلط لیدل کتل دا مه کوئ، ناروا کتل مه کوئ. هغه څیزونه ګورئ په دې باندې چې کوم دین اسلام هغې ته اجازت ورکړې ده. تاسو سترګې کنټرول کوئ، د سترګو استعمال صحیح کوئ، د هغې نه پس تاسو ګورئ انشاءالله العظیم چې ستاسو حافظه کم طرف ته ځي. دې نه پس انسان چې څومره کوشش وکړي په کار دی چې دی د ګناه نه ځان وساتي. د ګناه نه ځان ساتئ، حق تلوسه کوشش دا کوئ چې د ګناه نه ځان وساتئ، د غلط گفتار نه، د غلطو ویلو قصو پیسو دې څیزونو نه ځان ساتئ. ورسره تاسو داسې کار کوئ چې یو څو اسان عملونه تاسو ته زه ښایم. د هر فرض لمونځ نه پس دا مشهور د الله رب العزت یو نوم دی یا قویو، خو دې سره یو نوم بل هم تاسو وایئ، یا قویو یا کریمو. دا دواړه د الله رب العزت نومونه دي. دا وایئ داسې په دې سر باندې لاس ایږدئ، 11 کرته دا وایئ یا قویو یا کریمو، یا قویو یا کریمو. دا وایئ 11 کرته ویلی شئ یا 21 کرته چې څومره تاسو ته اسان وي. او دې نه پس دا یو ډېر بهترین عمل تاسو ته زه ښایم، او دا زموږ د بزرګانو، زموږ د اکابرینو عمل دی. کله چې تاسو ماسخوتن وده کیږئ نو سوره کوثر انا اعطیناک الکوثر دا صورت وپیرې وایئ، 2 کرته دا وایئ او په دې خپله سینه باندې چوف کوئ. یعنې 2 کرته اعوذ بالله بسم الله سره وویلو، مخکې وروسته یو کرت درود شریف هم ووایئ او په دې خپله سینه باندې چوف کوئ، په دې خپله سینه باندې هغه لاس راکاږئ، بیا د هغې نه پس اوده شئ. نو انشاءالله العظیم په دې سره به هم ستاسو حافظه، ستاسو ذهن دا به انتهایی تیز شي، قوي به شي. خو دې سره د ګناه نه ځان ساتل ډېر لازمي دي. که چېرته تاسو د ګناه نه ځان نه ساتئ نو بیا تاسو وظایف مه کوئ، بیا ستاسو ذهن او حافظه نشي تیزېدی، ځکه چې یو طرف ته په یو لوښي کې ګند پروت وي او بل طرف ته په هغه کې پی او د خوراک څه پاک څیز اچئ، نو دا دواړه نه یوځای کېږي. نو د ټول نه مخکې به تاسو دغه خپل لوښي چې دی دا به د ګناه نه پاکوئ. بیا به دې نه پس انشاءالله العظیم څومره چې ستاسو علوم دي، که هغه دنیاوي لحاظ سره دي یا دیني لحاظ سره دي، هغه ټول به انشاءالله بیا په دې کې سټور کېږي، دې کې به چې دی سیو کېږي، حفظ کېږي و پکې انشاءالله. الله رب العزت دې مونږ او تاسو د ګناه کول نه محفوظ وساتي او زمونږ او ستاسو ذهنونه دې الله رب العزت تیز کړي.